وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د ملګري پوښتنه کړې ده او یو تصویر را لېږلی دی د تعویض، چې دا قسمه تعویض جایز دی او که ناجایز دی. عزتمند وروره، تعویض فی نفسه جایز دی او مطلق تعویض کی په جواز عدم جواز کی اختلاف نشته دی. البته د بعضې روایاتونه مطلقا بعض علما استدلال کوي چې تعویض د ناجایز شي، بعض علما دا جایز کوي په څه شروطو سره چې دا شرطونه وي نو جایز به وي. شرطونه به دا وي چې د قرآن او د احادیثو نه به یو ثابته کلمه او دعا وي. دویم دا ده د ثبوت نه بعد به د هغې حفاظت وي او د هغې د قرآن او د حدیث د ټکلو بېادبي پکې رانه شي. نو بېادبي په دغه صورت کې راځي چې کله جنابت به یې اودسۍ کې اچولی یا ماشوم ته یا څاروي ته اچولی شوی، نو دې صورتونو کې بېادبي راځي. دې نه علاوه که چېرته د قرآن او د احادیث او شرعي کلمات نه وي نو بیا هغه حرام دی، مطلقا په هغې کې اختلاف نشته. دریم د هندسو والا د ابجدو ځینې علما د ابجدو تعویضونه کوي په هندسو باندې، نو هغه هم صحیح نه دي. بیا دې تعویض کې دا تاسو چې کوم را لېږلی دی دې حکم چونکې د الله رب العزت اسماء حسنا او اسم ذاتي دی، یا حی یا قیوم دی او یا الله دی. لہذا دا تعویض په نفسه جایز وي، خو شروط سره کوم شروط چې شریعت معتبر کړي دي او شروط علماء ذکر کړي ما یو څو تاسو ته وویله. خو حتی الوسره تعویض نه ځان ساتل دي. بیا ګوره په تعویض کې بل یو شرط دی، هغه شرط عام خلکو توجه نه وي. تعویض چونکې علاج دی او علاج د حد ضرورته پورې، نو حد ضرورت دا ده چې کله مریض د مرض نه دغه شي نو بیا د هغه تعویض لرې کړی شي. عام خلکو یې ټول عمر باندې ټول عمر هغه اچولی، بیا یې هغه نافع او زار ګڼلی که یاره تعویض مې لرې کړم دا چل را باندې کېږي که نه، نو دغسې نه دي کول پکار. نو والله اعلم بالصواب. دم بالاتفاق ثابت دی، دم خصیص دی، دم کول پکار دی تعویض په ځای باندې.